بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو مرګرو، پیښور کې د امن او امان صورتحال چې کوم دی هغه ورځ په ورځ خرابېږي. دا څه نه ده چې پولیس کار نه کوي، خو پته نه لګي چې ولې د پولیس کارکردګي هغه ښکاري نه څنګه چې په کار ده. د کې شک نشته چې پیښور آبادی زیاتېږي، خو وګورو نو څه وخت پهله په پیښور کې 22 تاڼې وي، اوس پکې 34 تاڼې دي. مخکې 3 ډیویژن او اوس پکې 6 ډیویژن دي. په پیښور کې د تاڼو خپل پولیس لګیا دي، هغه غش کوي په علاقو کې، د هغه خپل ذمہواری ده چې د کرائم کنټرول شي. سټری پټرول فورس چې کوم دی هغه بیل ګرځي، ابابیل سکواډ نه خو څوک پلاره تیرې دی نشي. هغه نه باوجود په پیښور کې د قتلونو تعداد چې کوم دی هغه ورځ په ورځ زیاتېږي. دغه سي د سټریټ کرائم واقعیت چې کوم دی هغه ورځ په ورځ زیاتېږي. زه حیران دیم چې د دونه پولیس نه او د دونه ناکبندیانو نه د ابابیل فورس د دونه کاروایانو نه باوجود د مسلح خلک چې کم د وارداتونه کوي، قتلونه کوي، شوکې کوي، لاګانې کوي، آی څنګه په دې روډونو ګرځي؟ ځکه چې آی روز کله واردات وشي نو سی سی ټي وي راشي چې مسلح کسان ګرځي. نو دا زه حیران دیم چې دا پولیس ته ولې نه ښکاري، دا ابابیل والا ته ولې نه ښکاري، دا سټي پټرول فورس والا ته ولې نه ښکاري. نن 18 جولای دی په پیښور کې په دې 24 غنټو کې د قتل 2 واقعات چې کوم دي هغه شوي دي. د شوکو واقعات چې کوم دي هغه 14 کسان چې کوم دي هغه لوټ شوي دي. 3 کسان په دې شوکو کې زخمیان شوي دي، شوکمارانو به فایرینګ کړی دی. نو د دې ټولو واقعاتو ډیټیل تاسو له درکوم، خو یو ځل بیا تاسو دا وایم چې پولیس له پکار دي چې خپل ذمہواری او پیژني او د سټریټ کرائم چې کوم واقعات ورځ په ورځ اضافه پدې کېږي دغه خلاف یو ټیک ټاک ایکشن وکړي او هغه کسان ونیسي. ځکه چې پیښور امن او امان دی وجه سره ډیر زیات خرابېږي. د واقعاتو ډیټیل دا او داسې هم نه ده چې پولیس بالکل کار نه کوي. د ګلبهار او د یکتوت تاڼې پولیس چې کوم دي هغې داسې 2 ګینګمز نیولي دي او د هغې نه ډېر ټیک ټاک ریکوري هم شوې ده. د دې ټولو واقعاتو ډیټیل به تاسو له درکوم. پولیس کار کوي، خو دې له خپل کار کې نور هم لږ شانتې بهتري راوستل غواړي. د قتل پیلنۍ واقع چې کوم ده هغه د متنو تاڼې په حدود کې شوې ده، آدم خیل کلي کې. دلته سید باچا نومي کس ته دا قتل شوی دی او د ښځې چې کوم دی هغه تاڼې والا ته رپورټ درج کړی دی چې یاره دا خپل کور اوور کې ولاړه وه او خاوند کور نه رووتو پټو ته تلو کار دپاره. دی په 2 کسانو باندې دعوه کړی دی چې هغې رالل په دې خاوند باندې ولډزې وکړي سید باچا باندې، هغه ولګېدو مړ دی او ملزمان تښتېدلي دي. وجه دې سابقه دښمني یاده کړې ده. دغسې د وزو تاڼې په حدود کې غنی الرحمن ولد حسن دا د میوړو سیدونکي دی، د رپورټ درج کړی چې د زوی د اکرام 25 سال عمر دی په ناکې کې هغه اوسېږي. هغه وایي ملزم رالو د دې کور ته په دیوال راوړېدو او دی په چاقوانو چړو باندې ووالو، مړی کو وتښتېدو. د وزو تاڼې پولیس بیا کاروایي کړې، دا ملزم یې نیولی دی. دغسې ما تاسو سره خبره وکړه چې د شوکو نو په شوکې چې ما څنګه تاسو وایي چې په پیښور کې ډېرې زیاتې شوي دي. د شاه قبول تاڼې ایریا د سرکولر روډ دا یو ډېر زیات آباد ځای دی دغه د چلډرن هسپتال سره. لکه دلته د شپې ناوخته ټایمه پورې خلک ګرځي را ګرځي. پولیس هم وي هغې نه باوجود د دې د سی سی ټي وي ریکارډینګ هم زه تاسو ته ښیم. د 4 مسلح کسان چې کوم دي هغه یو د هیر ډریسر دکان ته راننوځي، مطلب څه کافې ته هلته څه کسان ناست دي هغې ویښته جوړوي، کاریګران هم لګوي. دغه شکماران چې راشي نو دا داسې ینګ هلکان دي، سمارټ شانتې سلک ډېر فیس هم په دې سی سی ټي وي ریکارډینګ کې ښکاري. په سکاوي کې چې کم کسان کار کوي هغه کاریګر هم او چې کم کسان کار ته ناست دي هغوی هم دا ټولې په ګن پوینټ باندې یرغمال کړي دي او د دې موبایلونه زرګونو روپۍ په دې دراز کې چې کومې پیسې وي هغه 100 منټ هغه کاروایي خپله کړې ده او د هغې نه بعد مسلح کسانو خو په اسانه د هغه ځای نه تښتېدلي دي. دی پته نه لګي چې دی په پیښور کې ګرځېدل دغه ټایم کې دی نه ابابیل له مخې له ورغلي دي، نه د تاڼو پولیس له ورغلي دي، نه سټي پټرول فورس والا له مخې له ورغلي دي. هغې نه پکې لا بله خبره دا ده چې پولیس په دې کې بیا ایف آی آر هم نه دی درج کړی، روزنامچه پکې درج کړې ده. نن بیا چې کله دا د میډیا په دې ګروپونو کې دا خبر شیر شو نو بیا پولیس وویل چې یاره په دې کې موږ د سی سی ټي وي ریکارډینګ هم اخیستی دی او په دې کې تفتیش شروع کړی دی. دغسې د تاڼې سره نږدې د بالا ماڼۍ تاڼې په حدود کې یو څو ورځې پهله یو سکاوې ته دقسې هغه هم د هیر ډریسر دکانو مسلح شکماران ورغلي وو. هلته 15 کسانو نه 10 موبایلونه اخیستي وو
او زرګونو روپۍ ته غشته وي. پاغي کې پولیس روزنامچه درج کړي و، خو کله چې دا خبره بیا په میډیا باندې ډیره رااله نو یو هفته پس پاغي کې پولیس اف ای آر درج کو او الله دیو کې چې یو میاش یا کال نیم پس چې کوم دی دغه شوکمارانو نیوي شي. څنګه چې اف ای آر درج کولو او هغه حربي دونه زیات یو اف ای آر دونه لیټ کیږي، یو هفته پس کیږي، نو بیا خو مطلب دا دی چې کېدی شي چې د ملزمان چرته بل کال کې ونیوي شي، خو الله دیو کې چې ضرور گرفتار شي. دغه سي د متنو تانې حدود کې یو بل واقع شوی ده. التا قیوم نومې کس دی، دا د پاسانو اوسیدونکی دی، د موبایل شاپ کې دوکا کار کوي او د سره د موبایل شاپ مالکان دي وقاص او ایاز. دا درې واړه پیښور ته راغلي، د شپې 10 بجې دي موټرسایکل باندې کور ته روانو. پاسانو کې دغلته مسلح شوکمارانو دي درولي دي، په ګن پوینټ باندې یرغمال کړي دي او د وقاص نه موټرسایکل موبایل او پیسې اغشتي دي. دغه سي د ایاز نه چې کوم دی 11000 روپۍ موبایل اغشتي دي او د دې سره چې کوم بل مرګره د اغنم 13000 روپۍ او موبایل ته اغشتي دي. د دې وینا دا ده چې دی په مزاحمت باندې د شومارانو په اسلحه باندې وهلم دي. دین یو ورځ پیلم د دې تانې په حدود کې د بټخشت مطلب د بټې یو منشي دی اشفاق انور، د اغنم شوکمارانو په ګن پوینټ باندې 3 لک روپۍ اغشتې وي. په دې دواړو واقعاتو کې چې کوم دی پولیس اف ای آر نه درج کړي، په دې دواړو واقعاتو کې دی روزنامچه درج کړي ده او د دې روزنامچو نقصان خو یو قانوني چې کله ملزمان اونیوي شي او بیا عدالتي کم پروسس شروع شي نو پاغي کې د دې روزنامه د اف ای آر لیټ تاخير چې کمیدي کې ملزمانو ته فایده ملاويږي. او د دې بل خبره دی چې اس چوغان سیبان چې کله دا روزنامچې نه بلکې دا یو درخواست دی والی د دې فایده پولیس ته دی، مقامی پولیس ته چې افسران ته خبر نشي ته اوکې رپورټ لاړ شي. اکثر چې کله موږ اس اس پی سیب سره یا سی سی پی سیب سره کینو مو کرایم نه وی نه را کرایم خو کم شوی دی، هغه کم شوی زکه وی چې نه روزنامچې هغه تزي او نه د درخواستونه هغه تزي، هغه ته صرف د اف ای آر هغه فګر چې کم دی هغه جوړیږي. نو په اف ای آر کې چې اف ای آر درج کیږي نو خامخا به فګر کم وي. نو مونږ خلکو ته دا نقصان وی چې یو شوکماران مطلب دونار سره نه والی دا یو موبایل چې سوکل یې د پارسونه مطلب کوشش کړي، مهنت کړي، پیسې جمع کړي او په دویم ځل چې بیا تانې ته لاړ شي د پولیس دا رویه چې نو بیا د دې نه زیات مطلب دا دی چې خلک دې سره ډیر زیات خفه شي. دغه سي د بل پرون چې کم دی په جی ټی روډ باندې شوکماران چې کم دی اغي یو کس وشتیم دوه کسانې وشتیم دی او د اغي نه چې کم دی 26 لک روپۍ دی هغه ته اغشت هم دی. دغه واقع هم شوی ده. دغه سي د رحمان بابا تانې حدود دی ډیر کالونه سره دلته یو لنټری دی، د لنټر مزدور نه منصور شاه نوم دی ول د وسال شاه دا اجز وای ز سار شپږنیمه بجې کار لتلم د لنټریانو دا کار ډیر زیات وختي وي. دی وای ډیر کالونه ته کې دغه پمپ ته چوره سي دم نو دی وای سلور شوکماران را لرال د په ګن پوینټ باندې رغمال کړي دي او د دنه 2000 روپۍ او ساده موبایل غشته دي. دی وای ما سره مزاحمت هم نو کړي او د اغې نه باوجود دي شوکمارانو چې کوم دی په د باندې ډزې کړي دي دا زخمیم دی د هسپتال کې زیر علاج دی. نو څنګه چې ما تاسو وی چې مطلب په خبر کې د واقعیات ورس پورس زیاتیږي د پندو تانې حدود دی شهید آباد دلته محمد شعیب نومې کس د شاهین مسلم ټاون اوسیدونکو د رپورټ درج کړی دی چیرې د په شهید آباد کې په کلینیک کې موجود د ډاکټر کلینیک کې د دوران کې شوکماران راغلي دی ویغي ماسکونه چولیو او د په ګن پوینټ باندې ارغمال کړي دی او د دنه یو آیفون 15 پرو میکس او یو بل موبایل چې کوم دی هغه انډرایډ هغه هم ته غشته دی او هغه تختیدل دي خو 4 د خې د پندو تانې پولیس چغې د کس له اف ای آر درج کړي دی یا خو به کې دي شي د چرته غټ سفارش یا په پندو تانې پولیس چې کوم دی ډېر زیات ښه کار کړي چې په دې کیس کې به اف ای آر درج کړي. نو څنګه چې ما تاسو ته سٹارټ کیوي چې پولیس دا سم نشو ویل چې پولیس بالکل کار نه کوي. د متری تانې کې اف ای آر درج شوی دی ایوي چې هغه مونږ ته اطلاع ملو شو چې په اصحاب بابا روډ باندې دغه بای پاس سره شوکماران ولاړ دي او د واردات په خیال پولیس وي موږ لاړو چې کله دی هغه کسان باندې आवाज کړی دی پولیس ای په پولیس ډزې کړی دی پولیس وی بیا په دیم ډزې وکي وی کله چې دوه طرفه ډزې بند شوې نو بیا دی او قتل نو الته یو کس زخمی پروت پولیس وی هغه نه د پولیس 15 موبایل هم تری کور کړی دی او تماچې هم تری کور کړی دا پولیس وی دا بل مرګره چې کم دی هغه تختیدل دی او دی هم د خپل مرګري په ډزو باندې لګیدل دي زخمی شوی دی. پولیس وی د ته د رهزنې په کیس کې مطلوب هم او دا چې کم مرګره تختیدل دی د هغه تلاش چې کم دی هغه هم پولیس شروع کړی دی. دغه سي د ګلبهار تانی پولیس چې کم دی دی یو ډېر ښه کاروایی کړې ده
نن چې کوم یو پریس ریلیز جاری کړی دی نو هغه اس ایچ او ګلبهار رفیق خان او ډي اس پی اختر نصیر خان طرف نه جاری شوی دی وی چیرې آیته ریپورت در شوی چې د چانه موټر سایکل پټ شوی دی نو دی وی هغه بیا کوششونه دي شروع کړي نو دی یو ګروپ نیولې دی دا غي دوه کسان نیولې دي د موټر سایکل وغله او د اغینا پولیس 15 موټر سایکل چې کم دی هغه طریقه ور کړی دی د ګلبهار تانی پولیس وینا ده چې د ملزمانو مزید تفتیش هم شروع کړی دی او ګورو چې را دي نور کم زینو کې اغلا کړی دی کم تانو ته مطلب دغه سي د یکتو تانی والا یو کاروایی کړی دی او ردل ډیر زیات ضروری دی یکتو تانی مبشر نومي کس د کور والا سوره سي پهله پولیس ریپورت درج کړو چې دی پکاکشالو کې کور دی او یره د دې کور نه د لکونو روپو سونه پټه شوی و پولیس بیا په دې کې تفتیش شروع کړو نو په دې کې یو خزه خاون نیولې دي او اغي چې کله نیولې نو وی چې اویرا ای په سی سی ټي وي کې راغلی او ای منلې دي چې دا سونه دي خرڅ کړي د پولیس د هغه 56 لک روپۍ چې کم دي هغه هم طریقه ور کړی دي د کې د سبق د پاره دا خبره ده چې دا خزه خاون چې کم دي دا خزه د سامان خرڅولو په نیت باندې یا په دې دغه د اکټینګ وی چې کور ته ورننه چې سودا خرڅو کله چې کور کې سوګنینو بیا دا خاونم ځان پسې کې او بیا دا کور نه چې کم دي پیسې وته ملاوي که سونه وته ملاوي یا نور څه قیمتي شی وته ملاوي نو هغه پټي نو دا نه کرایم چې ماته سره ډیسکس کو نو یو خو دا احتیاط ډیر کول پکار دي چې د شپې په موټر سایکل باندې هم نه دي ګرځیدل پکار یا ځان سره قیمتي موبایل نه دي ګرځیدل په ګرځول پکار او الله دی او کی چې زمونږ د دونه ډیر زیات پولیس دي چې د دې د کارکړدګي لګه بهتر شي د دین هم ما پهله مو بیا مې چې دا نه داسې نه دي چې کار نه کوي خود دې پکار کې بهتري راتل پکار دي ځکه چې اوس د پولیس نفریم دونه زیات شو ابابیل فورس شو سټي پټرول فورس شو د تانو فورس شو نو پکار دا چې په کرایم کې یا داسې وارداتونو کې کمی راشي ځکه ما څنګه تاسو ته وی چې مطلب دا د عمداس یو عام سړی بغیر رجسټریشن نه موټر سایکل نشي چلولې خامخا یو نه یو ځکه نیولي او دا کم مسلح شوکماران چې کوم دي دا بغیر نمبر پلیټو موټر سایکل باندې ګرځي اسلحه ور سره خو پته نه لګي چې دې سب پزان باندې دا سي جادو کړي وی چیرې د دې د اسلحه یا د دې د بغیر نمبر پلیټو موټر سایکل پولیس ته نخکاري